نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. عزتمندو مشرانو، زمونږ په پرایویټ سکولونو کې د مطالعه قرآن حکیم په نوم باندې دا ترجمه پڑھاویږي او د دې باره کې دا تأثر ورکړی کیږي چې دا متفق علیه ترجمه ده د تمام مسالکو د بریلویانو، دیوبندیانو، اهل حدیثو، شیعهګانو، تمام مسلکونو. او په دې کې د ټولو علماو تقریزونه هم په ابتدا کې شامل دي. پای کې شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم، مفتی منیب الرحمن صاحب، د دې ټولو تقریزونه شامل دي. دې باره کې چونکې دا ترجمه مطالعه قرآن دا نصاب د سکول د ماشومانو لپاره په څو حصو کې لیکل شوی او په هغه زمانه کې په دې کې څه حواشي، په دې کې څه حواله جات نه وو. او شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم ته کله چې هغه د وفاق صدر هم نه په 2016 کې پیش شو، نو حضرت شیخ الاسلام صاحب په دې باندې تقریز ولیکو. تقریز دار زما مخې ته موجود دی. هغه تقریز خلاصه دا ده چې دا د ماشومانو د بنیادی تعلیم او د قرآن سره د مناسبت پیدا کولو لپاره لیکل شوی دی. او په دې کې زمونږ د دیوبند علماونه مولانا منظور احمد منګل صاحب هم شاملو. نو بظاهر ان شاء الله دا د ماشومانو د قرآن سره د مناسبت لپاره مفید کتاب دی. البته په دې کې په هغه وخت کې د جاندارو تصاویرو نو حضرت دا ویلي چې دا د ورسره شایع نه کړی شي. بهرحال دا غینه بعد د حضرت شیخ الاسلام صاحب دا تقریز په مختلفو طریقو باندې دا استعمال شو او د دې نه بعد به یو ترجمه شایع شو. په هغه ترجمه او حواشیو باندې متفقه علیه، یعنی د تمام علماو اتفاقی ترجمه او هغه چاپ کړه، مختلفو ادارو چاپ کړه او په هغه باندې تشریحات حواشیم شامل شو. بلکې په دې کتاب کې مختلف د شیعهګانو کتابونو حواله لګول شروع شو. او خیانت داو چې کوم علماو تقریزونه کړیو په کم صورت کې په هغه وخت کې نه حواله و او نه حواشی و. نو دا خبره زما د مخې د حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتهم علم ته راوړی شوه. هغه د شیخ شجاع الدین صاحب سره رابطه وکړی شوه د چا په نگرانۍ کې چې دا کار شوی. شیخ شجاع الدین صاحب حضرت ته چې دا ولیکل کې دینه موږ دا حواله لري کو نو به په سمانع یي، نو به حضرت ورته وی چې حواله لري کوي نو سمانع نشته. به هر صورت بیا د حضرت په علم کې رااله چې دی مختلف نمونو سره دا کتاب شایع کوي، مختلف تشریحات پکې شاملوي او د تمامو کتابونو سره د اکابرو دا تقریز مختصر شاملوي. گویا کې حضرات خود دې کتاب ابتدایي مسودې سره اتفاق کړو، لیکن دوی په دې کې حواشی شامل کړه، دي تشریحات شامل کړه او بقول د مولانا منظور احمد منګل صاحب دامت برکاتهم د دې تشریحي مختلف شیونه پکې نور شامل کړه او د هر کتاب په ابتدا کې به د علماء نوم استعمالو او جرأت دې طرف ته ورسېدو چې پورا د قرآن ترجمه متفقه ترجمه په نوم باندې ترجمه شایع کول شروع کړل. په جمعتونو کې خودل چې نور مستند تراجم وګورئ. نو حضرت شیخ الاسلام صاحب مولانا منظور احمد منګل صاحب دامت برکاتهم ته خط ولېږو کوم چې د دې ټیم حصہ وه. نو مولانا منظور منګل صاحب دامت برکاتهم تفصیلي خط دا زما سره موجود دی، هغه به د دې جواب شیخ الاسلام صاحب ته ورکړی دی چې ګوره په دې کې دا خبره هم شامل شوې ده چې رؤیت د باری تعالی په آخرت کې ممکن نه د اهل تشیع حضرات نه څنګه متفق علیه شو. په دې کې دام شامل شوې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام افضل البشر نه بلکې نور دی. په دې کې دام شامل شوې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د ما کان ما یکون علم غیب وو. دا خبرې د بریلیانو کې شامل شوې دي. نو څنګه دا متفقون علیه، دا متفقون علیه ترجمه د قرآن بالکل نه ده او نه په دې نوم سره حضرت شیخ الاسلام صاحب ته دا پیش شوی دی، دا نوم وروسته ایښودی شوی دی. نور مولانا منظور منګل صاحب دامت برکاتهم په خپل خط کې د دې پوره تفصیلات لیکلي. اخر کې حضرت شیخ الاسلام صاحب دا خبره کوي چې ما ته د مولانا منظور منګل صاحب د خط نه اول ځل معلومه شوه چې دا صرف د قرآن کریم ترجمه نه ده، په دې کې بلکې په دې کې تشریحي حواشیم بڑاو کړی شوي دي او په دې کې د مختلف مسالک او آرام شامل کړی شوي دي، خاص طور د اهل تشیع د تفسیرونو. مثلا د سوره نساء آیت نمبر 1:15 په دې کې لیکلي چې د اهل تشیع په نزد د اولو الامر مصداق 12 امامان دي چې معصوم دي. د سوره معارج په شان نزول کې غیر مستند روایت شامل کړی شوي دي او دا خبرې چې کله د شیخ الاسلام صاحب ماته پیش کړو دا شیونه پکې نو. دارنګې دام د مولانا منظور منګل صاحب دامت برکاتهم د خط نوازه شوا چې دا په دې اعتبار سره متفق علی ترجمه نه ده چې ټول خلق په دې په تمام پهلو متفق دي،
بلکې د نورو اهل تشیع حضرات او آرا پکې شامل دي. لہذا حضرت وایي چې کوم تأثر چې د ټولو مسلکونو متفق علی کتاب دی دا باقی پاتې نشو. او دویم حضرت وایي چې زما په علم کې دام راغلی دا چې په مختلفو نمونو سره په مختلفو تبدیلیانو سره مختلف ادارې دا کتاب وشایع کوي او د زما تحریر د مفتی تقی عثماني صاحب تقریز او تحریر د هر ایډیشن سره شاملي. نو حضرت فر او په مساجدو کې په دې وینا سره تقسیمیږي چې دا متفق علیه ترجمه ده. لہذا اوس دا ګوري نور تراجم ته ضرورت نشته. د نور مستند علما کرامو چې تراجم دي هغه بزیدای خو دی کیږي. نو حضرت وایي چې د دې مذکوره بالا وجوه په بنیاد باندې بنده د مطالعه قرآن یا متفقه ترجمه قرآن حکیم په نوم باندې چې کم کتابونه په مختلفو ایډیشنو سره شایع کیږي د هغې نه براءت اظهار کوم. او په سن 2016 کې چې ما کم تحریر لیکلی و هغه د په هیڅ صورت کې د دې کتابونو سره شایع نشي. هغه وخت صورتحال مختلف و چې په څه نوم سره چې کتاب شایع کیږي خوا که هغه متفقه ترجمه قرآن حکیم ده او که مطالعه قرآن حکیم ده د هغې سره زما تحریر نور نه شاملی. لہذا شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتهم خپل تحریر او خپل تقریز د دې کتابونو نه واپس اخلي. دې ته متفق علی ترجمه قرآن کریم ویل مناسب نه دي، درست نه دي.